سلام نمبر آیت دي جن سلورم ایسلا اول آیت کې باندې نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو اوچت شان الله تشریح کې صحابه و شان صحابه یو سلیو نمبر آیت کې وو تخفیف دی خلق له بیان کی سره د احوال دوی دین اور سو به درې صحابه خاص واقع ذکر کی یو شروع کې بل الله رټنه ور کی دي منافقان له په خاص عمل د نبی صلی الله علیه وسلم د جماعت په مقابل کې بل جماعت شروع کړو چې ویل شي مسجد زرار هغه رسول الله سپوري یو سره یو لس کې بل الله ترغیب ورکړي jihad له پلستا کې ذاتو الله هغه سره مؤمنانو مالونه دوی له جنت ته وعده دا پاغه باندې حق را تورات کې د انجیل کې دا چا چې وفا وکړه نو زیره دیوالی کامیابی د عظیم لویا یو سل دولس کې الله بشفاء در مومنانو ذکر کی ترغیبا توبه وباسي بندگی کې حمدونه وی جهاد کې رکوع کې سجده کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دین اور سبه نبی له وعده وو یو سل 44 کې الله جواب دی سوال وی چې ابراهيم عليه السلام غوښته جواب وعده واغه یو سل 14 کې الله رد شرک بالتصرف کی ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت زمکو اسمان نه د الله دی نو په دې کې امرم د الله چلیږي یو سل ولس کې الله بشارت بیان کیږي دین ورسره به ترغیب د جهاد لبه مجاهد انسان کا سړی کېږي کوږي قدم گدي الله دې ټول باندې اجر دی کمال خرج کړي دیش کې الله ترغیب ورکړي علم لا علم الله یې زکای دریو سره دیش کې وایي چې علم مزدکه نو راشه وشه دعوت کې خلکو را چې نه منونه الله به او قتال سره کې جګړه ترتیب دې کنه اسلام کې یو سل دیش کې الله به سجر رټنه ورکی دین اور سبه یو سل شپږ کې الله رټنه ورکی بیا ادم التوبه داخله توبه نو باشه د سره بیر دې خواص اتیش کې به ترغیب ورکړي چې عقل کو د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي دا څومره مینه کوي تاسو سره یو سنیش کې بیان دا توحید رب تمداري مخي آیات کې حق مومنان الله تشریح شاغه باندې کې اوسېږي دیږي کې الله اوس هغه مؤمنان څنګه چې کامل مؤمنان دي چې له ویل شي د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری صحابه ډېر اوچت خلک دي الله وایي ډېر عزتمن خلک دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار آیت کې درې قول دي والسابقون الله هغه څوک چې هغه ول سبقت مخکواله کړي ایمان لا اولنی په زمانه کې چې مهاجر او انصار دي دیم قول لري اول خلق به جنت ته داخليږي اخرت کې هغه چاله چې دنیا کې اول عمل کړي چې هغه رسول الله ملګری دي صحابه باول داخلي کړه ټول صحابه به داخلي یوم نه کیوب کې پات شيونه ابو بکر نیولی تر وحشی رضی الله عنه پورې دریم قول لري والسابقون هغه څو چې مخکې دي مرکه اول دي ثواب کې مهاجر او انصار والذین تبعوهم دي دوه قول دي
یو قول دا چې السابقون الاولون مراد انصار د رسول الله ملګری دینم صحابه ملګری دي او بعض خلکو اول ایمان راوړو بعض رستا دواړه صحابه دریم قول دا دی چې السابقون الاولون مراد رسول الله ملګری والذین اتبعوهم باحسان دې مراد موږ تاسو دوی ور صحابه تابعداري کوي باحسان څنګه ویلي امام علوسی امام خازن دې ټول نقل کړي هغه انسانان وو کوم ښه افعال چې شوي دي الله یې آیات اخلي چې کوم ثابت شوي ما پکې کړه دویم قول لري والذین هغه انسانان چې تابعداري کړي دي صحابه او احسان په خبرو کې صحابه لړل کې صفاتونه بیانې د صحابه الله پتا سمه قدر پکار دی عزت پکار دی دعا ورسه قرآن کې راځي سوره حشر کې په زید دې چې داخله صحابه له دعاګانې وغوړي ایسه کنسل شروع کړو چا یو څو شامل څه اتبعوهم باحسان دامن د صحابه په نیک افعال کې تابعداري کوي او صحابه مبارک خشبه خوځي چې دا ډېر خلک دي اې صحابه شان الله ولغواوري عجیب خلک دي صحابه رضی الله عنهم الله راضي دي د ټول صحابه او رضوا عنه د ټول راضي دي الله نه بس خبره حل لا څومره صحابه چې ټول الله راضي دي الله چې بکم شی باندې مکلف کړي او هغه کړي دي پور انداز باندې دوی د الله نه راضي دي جنتونه ور کړی دي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده رسول الله چې څومره ملګری دي د اول نه ولې اخره پورې ټول جنتین دي ټول زموږ د دین مشران دي د ټول نه الله راضي دي دا ټول د اسلام سند دی دوی سره مینه ایمان د دوسر دشمنی اب ایمانی ده حدیث کې مرাজি نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې الله الله د الله لحاظ کوي د الله لحاظ کوي زما ملګرو مبارک حد به مگر زوي چې تراسونه په وګي چې عمر دا کړي ابو بکر دا کړي عثمان دا کړي علي دا کړي لا کله فرمایي منګولي ولګوي د صحابه په خبرو باندې دې وجه امام مالک عجیب یو فیصله کړی دا وی چې کله شپه په سړي باندې 13 شو او سبا پیراغه د نبی صلی الله علیه وسلم د یو ملګری سره په ځل کې د ظریف اندازه شاورانه وا دا سړی کافر دی د سره مال په کې دله برخه نشته عائشه فرمایي دی خلق الله ویلي چې تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو صحابه له دعاګانې وغواړئ دو په ځای دي چې دعاګانې وغواړي چې اعتراضونه پیښ شروع کړي خاص کر روافض او شیعه یعنی اولاد اهل الملکلی کله يهودانو څو پښتنه وږي چې تاسو کې عزتمن خلک څوک دي وې د موسی ملګری کله سوارانو څو پښتنه وږي چې تاسو کې عزتمن خلک څوک دي وې د عیسی ملګری لیکن کله دې امت د منافقانو د فړه خو پښتنه وږي چې تاسو کې خراب خلک څوک دي وې محمد ملګری عليه السلام کنزل کې وردا او دا مې ساتي چې کوم یو انسان شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي صحابه له کنزل کې د شری له الله قبر عذاب ورکی دغه داخله دین سند د مشران دي د دوی کې سنمونه بچو باندې مدرسو باندې جمعهتونو باندې دکانونو باندې کې خودل پکار دي لري شمینا دا خو یو مسله چې الله تعالی شوز دیم واعد الله تعالی تیار کړی دی لهم د صحابه له باغونه تجربه یې کې و تحت دغینن نیرونا تحت من تحت الاشجار ونو لاندې تحت القصور بلډینګ لاندې
کوم نیرونه چې سورې محمد کې برایش دلته سوال دی قرآن نور زمین کې وایي چې من تحتها دلته ویلي تحتها منی کټ کې مفسرین نقطه بیانې دی حاصل لا دی جنت له جنتین داخل شي د عرش اخوا کې بنیرونه ای لیکن د صحابه د کورونو خوا کې نیرونه روان دي څه مطلب یو موږ تاسو عام خلک مؤمنان یو صحابه دي فرق دار د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو بسان لا ان تخپل محلي ځان لځي نیرونه بالکل جفت ال رواني لکه څنګه چې په دنیا کې ملګرتوب کړي د قشنبه الته مسلمانګری خالدین فیها همیشه به په دې جنت کې الله ابدا همیشه ذالک الفوز العظیم دا لوی کامیابی ده صحابه الله یو چت کامیابی یو چت ورسات کې الله واس تخفیف ذکر کوي سره د بد احوال د دینه حاصل بده چې باز باندې چند شي دی الله اکلک دی بدینه فاق کی باز خار کې مکلک دی تعالی پته نشه موږ الله پته راغله موږ لا معلوم دي وممن وباز عشان الله يحولكم ساسنا غير شافر من العرب باندې شانا منافقون دویم دي غیر منافقانا ومن اهل المدينه ودي مدينه والانا کار کی مشیږي مردو على النفاق من کلک دي لا تعلمهم تا د پته نشه موږ معلومات دي سوال د سوره محمد درشم نمبر آیات کې ویلو چې تعالی معلومات شته کنه ته پیژنې په لحن القول دلته تعالی معلومات نشته د دې آیات د امامه کو ټکر راغی جواب داري دلته علم کلی دی او الته جزئی دی بعض خلک تعالی معلوم دي خو لیکن ټول تعالی نه دي معلوم بس تعرض دواړه تر ما به ختم دیم قول لري چې دې کې مسله د علم ده التر معرفت ته معرفت راځي په جزئیات اشخاصو کې بیره منسوخ دی کوم منسوخ نه چا ویل دا منسوخ دی لیکن دا کول کمزوري دی وجدار سوره محمد شریعه په اعتبار د نزول سره 15 نمبر سورته دی دا سورته چې یو سل دیارلس نو 15 څنګه راځي یو سل دیارلس منځوړي یو سل دیارلس نمبر سورته راځي هغه به منځوړي دلیل په دې چې دلته کې مراد ته ټول خلک دي به په اعتراض دي د عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس د اقوال نه معلومیږي نسخه علماء جواب کړي حاصل الله چې بدی کې اوراوی اسبات او سدي پر ما کمزوري دي نو حاصل الله ته ټول نه پیژنې چې پیژنې مله باز پیژنې سوره محمد کې باز رااله سنعذبهم زرد چې موږ به عذاب ورکو دوی لره الله مرتين ذکرت به واپس کړي شي الى عذاب عظیم لوی عذاب لا ذکرت عذاب سمانا یو کرت عذاب دا چې الله برمانه حد قائم کی دویم عذاب د قبر دویم قول لاره اول عذاب دار شي د خلکو زکات واخستلی شي دویم جهاد ته بوزي مجاهدین پزورا دریم لوګه ور باندې الله راولي دویم عذاب د منه د قبر څلورم لوګه پنځم هو به وجني کنه قتل به کی مړه پنځم داخله به وجني د سره سره په قیدین نمشي شپږم دنیا کې قربان الله مصیبتونه راولي اي دنیا کې بوري وم دلته مرګ په وخت کې بل الله عذاب پیراولي التر قبر دنیا او آخرت کې منافق انسان الله ذلیل همیشه
وسنور خلق یادې ابو لبابا د عملګری سنور دی الله چې اقرار کړي له بذنوبهم په خپل ګناهونو باندې یو طرف اقرار وکي اقرار په ګناه باندې دلیل به دې معنی توبه وستا خلطوا عملا دوی ګټ کړي الله یعمل صالحا نیک او بل بد نیک عمل معنی توبه نیک عمل معنی جهاد بد عمل څه معنی تاخير د توبې نه توبه ورسته کړه یا توبه سره وباسینا یا جهاد نه ورسته شول دې خلکو په صورت حالي اصل الله مد الله لا يتوب عليهم چرا توبه کې رحم په دې معنی ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې او به حد مهربان دی غفور دا معنی څومره ګناه شریک کړي الله یې صبر معاف کوم رحیم ګناه معاف کول نور صلی الله د خیر معاملات سره کوم کنه آیات دلیل په دی د الله د رحم د پاره وش به اسباب دي یو سبب کې توبه ده وشوي کو دي صدقه راوړ ویلته دعا مرتو غواړه خذ معنا والا من اموالهم الذين مالون الله صدقه صدقه چې ته پاکي هغه لرا مرافقان خو نبی صلی الله علیه وسلم ناخستا ته هیرو کې دوه قول دی یو قول لازم راځي ک نبی صلی الله علیه وسلم لا ته چې صدقه والے د تذکره وکړه پاک دکړو دیم قول لا دا صدقه پاکي دي له ویل شي چې واحد مؤنث غائب پہلے مضارع وتزکیهم تبستاین کوي دې ملګرو بیا دې په وجمان دي دو غواړه علیهم دوی لرام تزکی دو قول دي استاینه وکا چې دا ګورس ما ډېر کملګری دي دیم د دې د اخلاق او تربيت وکا دعا ورته ولي غواړه آیات دلیل په دې چې کله امیر د مجاهدینو دي شاده صدقه ورکړه زکات ورکړي خرچه په وکړه الله وی دعا ورته ضرور غواړي دې باندې ټول خوشالي ان صلاه یقینا ستاسو دعا چې سکن لهم د دې لپاره الله اطمینان دې سکن سمات فمانیا سکن معنا وقار سکن معنا قربت نزدېکت سکن معنا تشکیا والله سميع عليم الله ور په دې ورستات کی ترغیب الى التوبه والصدقه توبه الله يباشر الم يعلموا اين کوي دا خلق ان الله يقينا الله تعالی چې خمخ قبل توبه ان عبادي دخلوا بندگانو ومخکې موږ ویلو خپل شریعت لري دا سړی په بسره کې پیما نه په خپل باندې بسل کړه تیروي اویا کړه استغفر الله د ګناه رضا نه بځي ګناه هم د الله لپاره پرې دی د الله حق الله لور کوي د ګناه په سره باندې علم لري ضرب توبه وباسي د مخلوق حق به مخلوق لور کوي هجرت بداغه نه کوي نیکان ملګری به انتخاب کی قبل الغرغره غرغره نه مخ کی ځام به نه کې استعمالي دا ټول شرطونه چې موجود شي به توبه ده ويأخذ دمنا قبلي صدقات اخذ کې معنا ده قبلې دو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي کله یو صدقه انفاق په سبیل الله کوي مخکې د دینه چې جانب مقابل پلاس کې پریوزي او الله پلاس کې پریوزي الله یې عالم کړه بل حدیث کې نام راغلی ای دنیا کې الله وایي زه غریب فقیر مسکین خوراک ساک لمه ضرورت ولې درانه کې الله ته خو دې نه پاکي جواب تا چې مسکین لور کړو دا شو لکه مال چې درا کړو یاخذ دا معنا وا واسترغبا به وي وان الله يقينا الله تعالی هو التواب الرحيم خم خادر توبه قبل یو به حد مهربان دي تواب سمنا زر زر توبه قبل زر زر
د سنې کې دنیا حال ابن کثیر دنیا حال خو بیل دی انسان سره تعلق او ملګرتوب شو یو کار شو ورلې دویم کار دریم کار څلورم کاری چې ځان به پټ یا به موبایل بند کی یا به جواب نه کوي الله تعالی فرمایي اسما خلق بار بار راځي زم تاسو خلق بار بار راځي تواب دا معنا دی طریقې توبې موږ له خود لیدو د رسول الله په واسطه اوس به تاکید وقل ورتوي عمل کوي فسير الله زرد چې الله بو کار کې استاسو عمل او رسول والمؤمنون والمؤمنان وبویني مخیم د شهادت ته ونه ویل چې المؤمنون دلته ویلي دا ولی جواب دار چې ال عمل د منافقانو دی ام مؤمن لنه کاری دلته عمل د مؤمنانو دی مؤمن له د مؤمن د خپل ملګری عمل کاری کوي ځکه ویل المؤمنون او زر دې چې واپس وکړې شي اله عالم الغیب اغه الله چې په پټو باندې او شهادت او کار باندې اطلاع بدر کې بما کنتم تعملون ساسو دا عمل چې کړي وي همیشه کوم عمل مو شکړي دي دې الله تعالی ورشي حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بغیر ترجمان نبی صاحب کی لکه چیرې بچي کنه بچي ودري کې برابر سي کې ملائک به ودري شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي چې دا دوه پوښتنه دي لما فعلت او كيف فعلت دا ولې کړو څنګه لري کړی حدیث شیدام راځي یو عمل به بنده به یو عمل کړي بعد الله ورته دا کړي چې ولا غرق شو الله وګوره دا ټول می معاف کړو دنیا کې مڅو در باندې خبر کړي نو وشم در باندې خبرو دا بو ان شاء الله معاف نورم ډیر عملونه کړي بعد اچ شول فتوه کې نبی صلی الله علیه وسلم او خاندل وس نور ملګری یادي کعب ابن مالک مراره ابن ربی هلال الله و نور مستقلی شوی دي جوونه کې معنا دور سواله لامر الله اذا الله تعالی امر الله اما يعذبهم يا بعذاب ور کې دوی لرا او اما يتوب عليهم يا الله توبه قبول کړي دوی یریږي شاو موږ سره الله د عذاب معاملې کوي او یا به دې توبه الله قبول کړي والله علیم الله په دې حکیم حکمت والا حکیم سمانا وعواقب د امور خبردار امام رازی لیکي سبب سکیږي دا علم اکی واځي چاله دی الله اعلی حکیم دا معنا العالم بالدقائق وړو خبرو باندې پویا دا ارچا د زړه پراز باندې پویا حکیم دا معنا الذي لا اعتراض على افعاله چې کله څنګه الله یو کارو کې چې پلان په اعتراض نشي کولای چې الله دا دی ولي کړو دا دی ولې نه دی کړی ورته پدې کې والله الله تعالی شری علیم معنا پوهه حکیم حکمت والا